بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الأول أولنی درس کلاس نمبر 1 د عربی زبان د زده کړې د پاره د عربی د زده کړې د پاره اول د ضمایرو د زده کولو ضرورت دی چې اول موږ تاسو ضمایر زده کو په ضمایرو باندې ځان پوهه کو. ضمایر داری سول ضمایر دي 14 انت انتما انتم انتی انتما انتن هو هما هم هي هما هن او انا نحن. په دې شپږو ضمایرو کې د اولنی درې ضمایر انت انتما انتم انتی انتما انتن دا د حاضر د پر راځي ښا حاضر، او دا وبسې شپږ ضمایر هو هما هم هي هما هن دا د غایب د پر راځي، او انا د راځي د پاره د واحد متکلم، او نحنو راځي د پاره د تثنیه او د جمع متکلم د پاره. دغه د انت انتما انتم دا د حاضر د پاره راځي د دریوانه د نارینا د سړی د پاره. دا انتی انتما انتن دام د حاضر د پاره راځي د پاره دی خو د زنانه او د خزو د پاره. او هو هما هم دا درې ضمایر راځي د غایب د پاره د سړو غایب د پاره سړی غایب د پاره. او بسی درې ضمایر هيا هما هن دا راځي د خزې د غایب د پاره. او انا او نحن هم تاسو زده که چې انا راځي د پاره د واحد متکلم او نحن راځي د پاره د جمع متکلم. راځي اوس د هر یوې معنا زده کو. انت دا ضمیر دی د واحد مذکر غائب حاضر، واحد وی یوتا مذکر وی نارینه تا او حاضر وی چې حاضر وی موجود وی. نو انت یو سړی چې حاضر او موجود وی دا دغه د پر راځي ښا یو حاضر سړی ته یو حاضر سړی معنا انتما تاسو دوا موجود سړی، او انتم تاسو ډیر موجود سړی. د جمع اطلاق د دریو او د دریو په ځای ته باندې کیږي. واحد مذکر حاضر، تثنیه مذکر حاضر او جمع مذکر حاضر. انتی انتی د پر راځي د خزی یوی خزی حاضر د پاره. انتی واحد مؤنث حاضر یعنی ته یو خزه موجوده. انتما د انتما ضمیر د تثنیه مذکر حاضر او تثنیه مؤنث حاضر دوړ د پاره راځي. انتما تاسو دوا موجودی خزی. انتن تاسو ټولې موجودی خزی ډېر موجودی خزی. هو د پاره راځي د غایب د پاره او د سړی د پاره واحد مذکر غایب معنی سره هو هاغه یو سړی چې غایب دی. هما هاغه دو سړی غایب، هم هغه ډیر سړی غایب. هيا هما هن د خزو غایب د پر راځي. هي صيغه د واحد مؤنث غایب. هيا هغه یو غایب خزه، هما هغه دوا غایب خزي، او هن هغه ډيري غایب خزي. دا د معناګانې شي. انا معنا څه ده؟ دا د واحد متکلم صيغه ده. د انا معنا ده ز، او د نحنو دا د تثنیه او د جمع دواړو لپاره راځي. د نحنو معنا ده منګه ټول منګه. نو دا د ضمایرو معناګانې شي. د ضمایرو معناګانې به یاد کړئ او په دې ضمایر به ځان پوهه کوي. اولنی درې ضمایر راځي لپاره د مذکر حاضر، د مذکر حاضر د پاره، او وبسې درې انتی انتما انتن راځي د پاره د مؤنث حاضر واحد او تثنیه او جمع. هو هما هم راځي د مذکر غائب واحد تثنیه جمع. او هي هما هن راځي د مؤنث غائب واحد مذکر غائب د پاره واحد تثنیه او د جمع د پاره. او دا قرنګ انا د واحد متکلم او نحنو د جمع متکلم د پاره راځي. دا ان شاء الله موږ تاسو یاد کو. د بل درس کې به ان شاء الله به موږ
دا ضمایر استعمالو دې سره به نور حروف نور الفاظ هغه یو ځای کوو بیا به استعمالو بیا به تاسو ته انشاءالله د دې ضمایرو د معنا ګانو پته ولګي ښه